صحیح بخاری شریف کے حدیث تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، قابل توجہ خبر ادا، ابو ہریرہ سے دا حدیث راوی دے، دی مبارک فرمائی چې ما خوب ولیدلو، د نبی خوب وحی حجت او دلیل وی، خوب می ولیدلو چې زما په دوانو لاسونو کې د سونی بنگړي واچولې شو، د سونی بنگړي یاد ساتئ، دا د غم علامه وی۔ حضور علیہ السلام مبارک فرمائی، صحیح بخاری روایت ہے، وې زه په خوب کې ډیر غمجن شم، په خوب کې ډیر غمجن شم چې داسې دي، په خوب کې ما ته ویلې شو چې مه غمجن کېږه، دا دومره څیزونه نه دي، پوکې ورکا۔ حضور علیہ السلام فرمایي چې پوکې مې ورکو، دواړه بنګړي والوتل، وای په خوب کې خوشاله شم چې زه دواړه به قتل کېږي، وایږي په خبره باندې دواړه به څه کېږي، وای چې را بیدار شم تعبیر مې وویستو، وای ما وی چې دینا اسود انسی او مسلمۃ الکذاب مراد ده۔ ګوره دا د غیرت درس مونږ له امام الانبیاء را کړی دی صلی الله علیه وسلم، زمونږ نبی ډیر غیرتی و۔ حضرات دومره خبره ذهن کې کېنوئ، دین اسلام مونږ له د غیرت درس راکوي، ما څه ووی؟ دین اسلام مونږ له څه درس راکوي؟ په کومه مسله؟ د ختم نبوت او د ناموس رسالت په مسله باندې، د ذات متعلق راته وایي عفو درگذر کوئ، څه کوئ؟ خو چې کله د ناموس رسالت خبر راشي او د ختم نبوت خبر راشي، نو به دین اسلام مونږ له د غیرت درس راکوي، د امن نه۔ دا چې څوک دغه وخت د امن درس کوي کنه، دا ټول نه لوی منافق دی، دا ټول نه څه دی، دا د قیدیانانو تالیسه دی، وایي په خبره باندې دا د یهودو او د نصارو ټټو دی چې د په داسې اوقاتو کې موي چې اسلام د څه درس ورکوي؟ د امن درس ورکوي۔ اسلام د ناموس رسالت او د ختم نبوت په مسله کې د څه درس ورکوي؟ وایي د غیرت درس ورکوي۔ او بیا بانی اسلام ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په مسله کې مونږ له د غیرت درس را کړی دی، د څه درس را کړی دی؟ د غیرت۔ په خپل حیات طیبه کې حضور علیہ السلام لخر تیار کو، په خپل حیات طیبه، صحیح بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې ذکر دی، او د هغه لخر مشر اسامه ابن زید کو چې تاسو لاړ شئ او مسلمۃ الکذاب مردار کوي، څوک مردار کوي؟ ګوره اوس محبوب دی وخت د غیرت درس ورکوي که د امن درس ورکوي؟ وایي خدا بے غیرت د څه نه خبر دی، پوهېږئ که نه؟ ټول عمر یې بس پراحت وخوړه، په دغه نوم یې وخوړله او پراحت کې وخوړله، نو ګوره دې نه ځان خبر کوي۔ حضور علیہ السلام په دې موقع کې د څه درس ورکوي؟ لزر صحابه کرام تیار کړل، څومره؟ او حضور علیہ السلام مرض الموت څه شو؟ علیلو، سخت بیمارو، بیا هغه لښکر پاتې شو، هسې نه چې مونږ لاړ شو حضور علیہ السلام دنیا نه پرده وکړي، بیا حضور علیہ السلام چې کله دنیا نه پرده وکړه، عهد صدیقي شروع شو۔ کوم عهد شروع شو؟ یاره مړه په ناموس رسالت او ختم نبوت باندې د غیرت چل مونږ دا د سید العاشقین نه زده کړی دی، د عشق چل چې څوک زده کوي نو دا به د ابوبکر صدیق نه زده کوي، هغه سید العاشقین دی۔ څنګه دی؟ څومره جمالي و، والله تاسو د هغه تاریخ وګورئ چې جمالي شخصیت و، خو د ختم نبوت په مسله کې د جلالي د ټولو نه زیاده سید العاشقین و، هغه دا درس را کړی دی چې د ختم نبوت په مسله کې اسلام د غیرت درس ورکوي، د څه درس ورکوي؟ ان شاء الله د دې بې غیرتو په دې واز خو به تاسو دوکه کېږئ نه که نه، چې دا رټه درته لګئ چې تصوف د امن درس ورکوي، اسلام د امن درس ورکوي، دا دی چې کوم امن یادوي دا منافقت دی،
وای دا څه دی وایي کنه اسلام د ختم نبوت او د ناموس رسالت په مسله کې د غیرت درس ورکوي وګوره د ټولو نه زیاده جمالي سړی څوک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لزر صحابه تیارې سلویغ زر لخر د مسلمة الکذاب سره جنگیږي څومره لخر سره د سلویغ زر لخر سره جنگیږي او چون کې دوانو طرف ته د ناره تکبیر ناره وي د سناره وي نو ما به الامتیاز هم پکار دی دا ناری مونږ ځکه ایجاد کوو چې تمیز راشي سراشي پوهیږئ کنه د دې لږ درته وضاحت کوم چې دا ناری مونږ ولې ایجاد کړي دا د تمیز د پاره د فرق د پاره د مسلمة الکذاب ډلې بم ناره تکبیر وي سبه وي او دلته لزر صحابه او تابعین دي هغه څه وي ناره تکبیر وي ما به الامتیاز پکارو البدایه والنهایه حافظ ماد الدین ابن کثیر سلورم جلد کې لیکي چې خالد ابن ولید حضور صلی الله علیه وسلم دغه عاشق سید العاشقین لرالو ابو بکر صدیق لا رضی الله عنه ته درخواست کوي پہچان نه کیږي دوانو طرفونو نه د ناره تکبیر ناری دي اسنه چې خپل کس چې شهید نکو نو ما به الامتیاز پکار دی نو ډېر اجماعي او اتفاقی ناره ورته وخوله چې تاسو لزر کسان به وای وا محمدا یا محمدا یا رسول الله تاسو ناره بدای یا رسول الله یا رسول الله څنګه ناره بلګوي وا محمدا یا محمدا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې خبرې دي دا به ما به الامتیاز وي چې تاسو د مسلمة الکذاب د ډلې سره سره شي دا د کوډ ورک او کوډ نایټ پوهېږئ زما په خبره باندې فوج کې دای فوج کې کوډ ورک او کوډ نایټ وي د هغې په ذریعه باندې پہچان کیږي نو دا د لزر صحابه کرامو د تابعینو سوا ناروا او دا لخر د ختم نبوت د پاره چا تیار کړو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم او بیا سید العاشقین پای تکمیل ترسي عملی جامه ورته اچي او چې کله جنگ کیږي د ختم نبوت تاریخ گواه دی چونکه دا صحیح البخاری زمانه هم کال دې طلباو ته پڑھاوم حدیث نعمت په تور میں ہوئے الله دې ریاکارۍ کې ناچه خاص کر کتاب المغازی زړه په شوق سره طلباو ته وې ذکر پدې کې زه طلباو ته د غیرت درس ورکوم دسه وایي په خبره باندې ریاست مدینه کې مونږ ته د ریاست مدینه بانی لس کال د غیرت او د جهاد درس را کړی د مدینی منورې لس کال زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غیرت زندگی وا د څه زندگی وا لس کال جهاد کړی دی اداو د دین سره نو دا خبر لږ بڑھاوم ګوره د حضور علیہ السلام په دور کې 27 غزوات مشهور دي علامه عینی عمدۃ القاری کې لیکي تحقیق کړی دی چې د حضور علیہ السلام په دور کې دی مبارک 13 غزوات کړي دي سو غزوات کړي دي 27 مشهور دي 27 دي مشهور دي تحقیق شو 13 غزوات خو یو ځل وای سبحان الله قسم د تخرم په پاک ځای کې ناسم د رب العالمین په ذات مې د قسمی چې زمونږ د محبوب نه په تمام مخلوقاتو کې اغیر او غیرتی بل ذات نو مونږ ګوره د ډیر غیرتی نبی امتیان یو زمونږ نبی اغیرو په تمام مخلوقاتو کې د ټولو نه زیاده غیرتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د غیرتی سړي روب او دبدبم ډیرای کنه تاسو ته پته شته د یو میاش په مسافت باندې سمرا د یو میاش مسافت باندې مربع چاروں طرف چې د یو میاش په مسافت په کافر اوسېدو کافر با د حضور علیه السلام د نوم نه یریدلو یو عجیب روب یو ځکه محبوب غیرتی ډیرو او یاد ساتئ دا غیرت په هغه چا کې وي چې هغه کې دوه خبرې وي یو تقوا څوک چې تقواداري دی بغیرتیم ډیری وای کړه سمې وي چې څوک سوي
چې څومره تقواداري دومره بغیرتی. تقوادار سړی نه که ټوپک هم نه راځي خالي تسبیح مړی خلک ته یېرېږي خو د ټوپک ضرورت هم راځي ګوره هسې نه صرف تسبیح اړوئ پوهېږئ په خبره باندې حضراتو متوجه یئ که نه. او دویم دا حضراتو دویمه خبره ذهن کې کېنوئ څوک چې چا کې طاقت وي نو الحمدلله زموږ نبی اشجع الناسو وایي د تمامو انسانانو نه زیاده شجاع او طاقتورو د 4,000 ځوانانو طاقت الله ورکړی نو دین اسلام د غیرت درس ورکوي. حضور علیہ السلام 150 غزواتو کې 56 سرایا یې لیږلي څومره 56 سرایا یې لیږلي دي. محبوب چې په کومه غزا کې وکنه 150 غزواتو کې صحابو ته الله کامیابی ورکړې ده. نو محبوب چې کوم غزا له لاړو خبر را مختصر کو چې دا د ختم نبوت مسله ډیره اهمه ده چې کله دا مسله پیدا شي او اوس وخت کې ډیره ضروری ده قایدیانی سره به زموږ جهاد زموږ نسلونه هم کوي ان شاء الله چې تر څو مو قایدیانی د وطن نه ختم کړي زموږ جهاد به جاری وي وایي په خبره باندې او مرګ یو ځل دی ان شاء الله ګوره بزدلی نه کوي د غیرتمن نبی امتیانو. نو دا خبره مختصر کوم درته 55 سرایاو کې په 150 غزواتو کې دومره صحابه نه دي شهیدان شوي لکه څنګه چې په جنگ یمامه کې د مسلمة الکذاب سره 1200 صحابه او تابعین شهیدان شو. څومره مجموعي تعداد راواله د 150 غزواتو د 56 سرایاو پاغي کې دومره مسلمانان نه دي شهیدان شوي لکه دغه اهمه مسله د ختم نبوت وایي کنه دا دومره اهمه مسله ده چې دې لپاره 1200 صحابه تابعین قرباني ورکړي ده او 200 قاریان صحابه پکې شهیدان شوي دي ښا. نو ان شاء الله دا درس موږ د صحابو نه زده کړی دی ځکه ما دا وی دا د اهل سنت په قسمت کې رسیدلې ده. حضراتو هم وخت تیار اوسئ ان شاء الله د ختم نبوت او د ناموس رسالت د لپاره به موږ قرباني ورکوو.